د خپلې بیبي نه یعنی د خپلې ښځې نه داسې ډیمانډ کول په ویډیو کال باندې چې ته ما ته د خپل بدن وښایه. دا یو مسافر ورور تپوس کوي د دې مسلې متعلق چې آیا داسې کول صحیح دي او که صحیح نه دي. زما محترمو په دې کې خو هیڅ مسله نشته، هیڅ قسمه ګناه نشته، هیڅ قسمه خبره نشته چې ښځه د خپل خاوند بدن په ویډیو کال باندې وګوري یا خاوند د خپلې ښځې بدن په ویډیو کال باندې وګوري. خو دې کې یو مسله د خواهشاتو د راوچتېدو ده. نو که چېرته د زنانه خواهش راوچت شي، شهوات راوپارېږي او یا د نارینه، نو دی به د خپل خواهشات او د خپل خواهش به په کومې طریقې سره پوره کوي؟ دا هم یو سوال دی. ولې چې انسان سره خوا کې خپله بیبي وي، نو د خپلې بیبي نه، د خپلې ښځې نه، د خپلې کوروالا نه سړی خپل حاجت، خپل خواهش پوره کړي. او چې په خوا کې بیبي نه وي او په منځ کې دومره فاصله وي، نو بیا به دا مسافر څه کوي؟ دا به د لاس په ذریعې سره خپل خواهش پوره کوي. چې د لاس په ذریعې سره خپل خواهش پوره کول دا هم حرام دی. یا به چې کوم دی دا به دومره حد ته رسي چې خدای ناخواسته دې نه به بدکاري یعنی زنا به کېږي، نو دا هم حرامه ده، زنا هم حرامه ده. نو زما محترمو په داسې صورت کې مسافر له پکار دی چې هغه خپل د خواهشاتو د کنټرول کولو هغه سوچ فکر شروع کړي، چې خپل خواهشات په روجو سره کنټرول کړي. هغه خپل خواهشات یعنی دا یو طریقه ده چې د غلطو عکسونو نه، د غلطو تصویرانو، د فحاشو فلمونو، ډرامو نه د انسان ځان منې کړي. قسم په رب العالمین که تاسو ځانونه منې که د غلطو فلمونو، فحاشو فلمونو، ډرامو نه، د فحاشو تصویرانو نه، چې تاسو د دې ګناهونو نه، د لاس د زنا نه تاسو چې کوم دی منې نه شوئ، زه ذموار. چې دې کې خو څه مسله نشته چې په ویډیو کال باندې ښځه د خپل خاوند وجود وګوري، بدن وګوري، او دغه شان خاوند د خپلې ښځې بدن ګوري، په داسې حال کې چې د زنانه په بدن باندې کپړې نه وي، بې حجابه وي، بې پردې وي. نو په دې کې خو څه مسله نشته. خو مسله دا ده زنانه هم ګناه طرف ته مایله شي او نارینه هم ګناه طرف ته مایله شي. او بله دا خو سوشل میډیا ده، دا خو انټرنیټ دی. د دې ویډیو د لیک کېدو هم څه پته نه لګي. که دا ویډیو خدای ناخواسته د ښځې او د خاوند خپلو منځ کې خبرې دي، خپل منځ کې یو بل ته خپل بدن ښیي، یو بل سره چې کوم دی، لیکن داسې خبرې کوي چې هغه خبرې دا نه غواړي چې دا درېمګړی واوري، دا خبرې وګوري، زموږ دا بدن وګوري، زموږ دا خپل منځ کې چې دا کومې خبرې کیسې قطارې موږ روانې کړي دي، دا درېمګړي ویډیو ونه ګوري، زموږ دا خبرې وانه اوري. نو زما محترمو بیا داسې قسمه ویډیوګانو نه، داسې قسمه د خپلو بیبیانو نه ډیمانډونه کول نه دي پکار، چې خدای ناخواسته ستاسو عزت هغه په داو باندې ولګي، ستاسو عزت لیلام شي، بیا سړی په شرمونو باندې وشرمېږي. خاوند د خپلې ښځې سره په ویډیو کال باندې خبرې کوي، په داسې حال کې چې د بیبي په بدن باندې کپړې نه وي، او هغه ویډیو بیا سوشل میډیا ته ختې ده، نو په شرمونو باندې خلک شرمېدلي دي. نو زموږ فرض دا جوړیږي چې زما عزتمندو تاسو د داسې قسمه حرکتونو نه موږ خبر کو او منې کو چې په هغې سره ستاسو عزتونه هغه په داو باندې لګېږي، تاسو په شرمونو باندې شرمېږئ، خدای ناخواسته لوی تکلیف ستاسو مخې ته راځي. نو زموږ فرض جوړیږي چې د هغې نه مخکې تاسو خبر کو.